السلام علیکم ملګرو، زه مرشد خان. زما سره په دې ټیم کې زمونږ یو مشر دی او د هغو سره دا ملګري راغلي دي. زمونږ د سوات غالیګي یو ماشوم چې هغه راته وشو په جده کې او د هغه خپه تقریبا څو ځایه ماته دا حاجي صاحب 3 ځایه که نه، او هغه په ویلچیر باندې ځي. نو هغه په جده کې بس الله پاک دې له هم د دې اجر ورکړي چې زمونږ خواله راغی. دا دی زمونږ دا رسټورنټ چې دی که نه، دا الحمدلله دا د خیر یو ځای دی. د دې ځای نه به تاسو ته خیر میلاویږي، خو لکه نقصان نه میلاویږي. چې څنګه خواله راغی چې 100 روپو کې مطلوب و، هغه روپۍ هم خدای برابر کړي، ټیکټ یې وشو. داسې ده که نه. دا دی دا علي خان زمونږ سره دلته کې ناست دی، ویډیو وکتل او د هغې ځای نه راوویل په هغه ځای کې. نو ګورئ دا خلک اکثر لګیایي په موږ الزامات بدې ردي او دا لګیایي، قسم مې دی په خدای که نه چې دا صرف د خپل لایک او فالو دپاره او د بدنامۍ دپاره لګیایي. نور د دې سره د چا خبره د سترګې دم نشته، د خپې دم ورسره نشته او د سر دم ورسره نشته، صرف د دغې دپاره. دا حاجي صاحب د ستاسو د مخې دی. حاجي صاحب د څونه ورځو نه دا کس پروت و په دې جده کې؟ زما خیال دی چې هفته خو وشوه، د هفتې نه زیات به یې کېږي زما په خیال. د هفتې نه زیات؟ هفتې نه زیات یې ورشول. او په دیره کې ورسره څوک دي؟ نو په دیره کې ورسره زما په خیال داسې یو 2-3 کسان به یې خو جو هغه د هغو ځانه داسې دي چې هغه غریبانان ځانه د کار نه دي، بېکاره دي. دا ټول کار له جدي ته تللی دي. خو زه تاسو له یو بل پیغام هم در کوم. ګورئ دا سوچ به نه کوئ چې زه دیاړي کوم او زه څه کوم او څه کوم. که یو سړی دیاړي کوي او که یو سړی نه کوي، خو چې دی په وجود روغي که نه، نو دی لګیایي ځان له څه نه څه پیدا کوي، یا کور له یا قرض کوي یا هر څه چې کوي. چې ستاسو سره داسې ګوره وایي تاسو چې کله پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چې تاسو کله مطلب په تاسو سختې ورځې راشي نو د الله سره تجارت شروع کوي. د الله سره دغه تجارت دی که نه، چې ستا سره که نه وي خو ته یې قرض که او چاله یې ورکړه، صدقه ورکړه، الله پاک به ستاسو هغه لار روانه کړي. بلکل دا نه دی د 1500 ریاله ومنلو. ګورئ په دې بېروزګارۍ کې 1500 ریاله ده ومنل په دې بېروزګارۍ کې. او دا حاجي صاحب چې دی دا د شوګر مریض دی، 1500 ده ومنل او 1500 ده ومنل. دا د دې د غالیګي، تاسو هم د غالیګي یې که نه؟ انشاءالله د غالیګي. زه ګورې د غالیګي نه یم. زه چې په نوم یې پښتون یې هغه که د لر دی او که د بر دی، قسم مې دی په خدای چې زما د اوسه څوک یې اوله زه ورکوم. مونږ وله موهب ډایرکټ ټلیفون کوي، ټیکټ وله زه کوم، ځکه مونږ لایو ویډیو سټارټ کړو. د دې څونه فایده علي خان راغی، پیسې درکړې، ابل درکړې که نه پیسې. په دې ټایم کې پسې کسان راغله او روپۍ ول ډایرکټ ورکړې. وې ورور وې د سړي 3 ځایه خپه ماته د دا وباسئ، وایي وې درته که نو. ما د دې نه نمبر واغستو، ما ورته څه ووایي، ما چې څنګه سبا د دې سړي دا روپۍ ورکوي او بس پاسپورټ راولګي چې ډایرکټ ول ټیکټ کوو د جدي نه ځي. نو مونږ الحمدلله همیشه دپاره دا سوچ کړی دی چې دلته کې په دې سعودي عرب کې په دې مسافرۍ کې په کم پښتون باندې هم سخت راځي، مونږ بوله د الله د رضا دپاره اواز اوچتو. باقي چې دی که نه، لکه تاسو ته پته ده انسان، هر انسان ډېر زیات کمزوری دی، په هر چا باندې دا وخت راتلی شي. نن په دې کس ته زمونږ بدقسمتي دا ده که نه چې اکثر مونږ د یو پښتون نقصان وګورو نو په هغه پورې خاندو، پیشاړې پورې کوو، هغه په غریب په سخت دی او مونږ وایي زه تباه شو یا تې څه وې ووایه اسم پکې نه وایم راکړي چې ځینې سمر خبرې وکړه. دا د دې طرفه کې اواز نه کوي بیا. ها پښتنو وروڼو ارشد خان ورور پسې بلې ورځ یو کس ویډیو کړی او هغه پېژنه مونږ نه که نه، یو کس ورپسې ویډیو کړی ده، یو کال ورسره زما خوښ اوسو چې ما هغه کس په خدای راکړو سترګو نه دی لیدلی. نو ده ما نه تپوس وکړه جبار نه وکړي دا ما لیدلی ده، ما کله ویډیو نو نه ورسره ویډیو شته او نه ثبوت وي. ده مونږ نه 13 ریاله وایلي دي او خوړلي دي رانه. داسې ده که نه 13 ریاله ما یې تاسو ما له ثبوت راوړئ، مونږ ول 50 زره ورکړو. نو وایم ثبوت راوړه او هوټلې ټولې دنیا ته معلوم دی، راشه مونږ برله درکو. دا کسان رالل، خدای خبر ده کوم ځای دی پیژنیم نه دارې، او بس مسلمان دی او پښتون دی، بس دارې د وله کار سټ کا غره شیرالي دی لاړ. دې 200 ریاله لالچ یې وکړو. دارې زه ته یو بل چیلنج هم ورکوم چې کم سړي ما یو خپل نمبر شیر کړی یا ما خپل د اکاونټ نمبر شیر کړی، هغه ویډیو راوړی وای دا ته وګوره، وای تا خپل نمبر شیر کړی او د اکاونټ نمبر دې شیر کړی، په هغه ورځ به زما د ټیک ټاک اولنۍ ورځ د فیسبوک په اولنۍ اخرنۍ ورځ زه چې کلم زما خواله څوک راشي که نه، نو زه اول د هغه کس نمبر ورکړم او هغه ته هم ځان له ورسره خپله رابطه کوئ، مه کوئ.
مکوئ دا چل مکوئ ګورئ دلته کې په دې سعودي عرب کې چې په تاسو باندې سخت راشي که نه او تاسو وایئ چې یا خدای پاکه دلته څوک وی چې هغه مونږ وویستی د دې ځای نه ته وګوره دې تورې ته جانګې اغوستی دی ودې لیدو ولې ډوډۍ وخوړه مړې ګېډې چغې وایي اورې پپري کې او که نه لکه راغې بس او ښه بوتل موتر یې پسې وو جانګې اغوستی روټۍ وخوړه او الحمدلله لاړ او دا د دې دلته ټیکه د دې ته زه یم او یم که په دې ته یو انکار وکړو که نه دا شیشې به یې ماتې کړي چې څه شی خوري ورکوي وله خو چې ځي د ټیمه نقصان هېڅ خبره نه مړه په دې نه کېږي په رزق نه ختمېږي رزق دې دا سخته نه راولي چې کله په دې باندې سخته رااله که نه او دې دلته راشد خان دې هوټل ته رالل نو په هغه ورځ به دې ته پته لګي وره که نه چې دا نیکي څه ته وایي چې دا خلکو په منډه خپلې پیسې خرچه کولو بالکل د بل لپاره منډه وایي که نه دا ډېر ګران کار دی خپل ټایم دا ډېر ګران کار دی دا هر چا وس کار نه دی سړي ته چې خپل مریض پروت وي که نه نو هغه چې خدای پاک چې څه وکړم چې زه کم غالل چم کم درو هم کم درونو هم نو خدای پاک درته د مصیبتونو نه وساتي بیمارونه خدای پاک درته وساتي بس دې طرف ته راوړه دا 300 کسان ناست په دې ټایم کې ګوره یې خو د دې مشر او د دې ملګرو په ما باندې زړه خطو که نه داسې و که نه ملګرو په ما یو زړه خطو دا ځای ته او خو د ځان الله پاک تاسو سره میلاو کړم د دې مریض کار په 15 منټه کې وشو که نو وشو که نو د ټیکټ نه پاتې او د پیسو نه وشو که نو نو نور موږ څه وکړو او دا ټول تاسو ته ووایم ګوره په یو ځای کې به زه نه یم خو تاسو ورشئ د چا سره منډه تړلو وایي تاسو ته به پته ولګي په خدای یقینه که بس دی شیمپو السلام علیکم حاجي صاحب په خیر څنګه حال دی ښه شیمپو خو دلته کې مونږ وسپا پارمیسۍ له به ټول ورکوو نه هغو به یار چاله ورکوي بیا خو لکه مطلب هول سیل یو هغو له ورکړی دی او واو په هر ځای تاسو له به مونږ خامخا درکوو لکه مطلب هغه به بیا دی د هغو کارون دا دی او مونږ به ښه باقاعده درځو چې دا په پلاني ځای کې پروت دی صحیح ده تاسو ته نږدې ده لکه مطلب تاسو خپل ټول نه سړی ویل چې دلته ورشه دغه دی پروت هغه اوس هم خلک خوراک له کم راځي شیمپو سي شو او خبره دا ده چې هغه ماشاءالله لکه ګډ وډ شی نه دی په هغې مونږ لګیا دي ټول هغه ټیسټ او لیبارټرۍ او دا هر څه نه ټیسټ کېږي نو انشاءالله راشه لکه راشه وګورئ دا لالچ والی دی او در په در او خاورې په سر ګرځي وګورئ دا پېژنئ لکه ده به چغې والي وي ارشد ته زما دا ویډیو ورسوئ داسې و که نه نه نو ته ولې په لالچ کې رالې نو بس دا ته ما ویلو که حلاله ورته کې خراب ولو دوی دوخه دوی دلته ښه نشم یېرولی مه یېروه ګورې یقینه که موږ در سره اوس راووتې زمونږ سره چې دې کار کړی اوس بهر ځای کار کوې ماشاءالله اورې خو د ما دې ما ښځې دوه کړي دي نو ما یې وروره لس وکړه خو خبره ده د دې لپاره کولی کېدای شي د بل یاره که زه مو حیران دا یم چې موږ له خو دویمه څوک نه راکوي دا تاسو څنګه کوئ ما په نصیب کې وله زمونږ د نصیب په کلي کې دا زه ګورئ د یارې دا غریب چې دی د دوه ودونه کړي دي اورې او وایي تل به خواروزاري د دوو ښځو خاوند اورې خوشحاله ګوره چې مونږ شیمپو راوړو که نه د هغې پرایس هر څه دغه شي زمونږ کس وستری هلته په کوریا کې ورته ناست دی د هغې هغه پراډکشن او ټوټل هر څه شوي دي خو د هغې صرف هغه شپمنټ پاتې دی که نه شپمنټ د سعودي عرب چې دی که نه هغه پروسیجر چې دی په هغې کې د هغه کاغذات او دا رډي او بیا په ټوټل په دې منت کې به انشاءالله راشي او موږ به ستا ښه چې د چا سره زمونږ شیمپو پروت وي موږ به هغه ته ځو چې دا دلته درته پروت دی صحیح ده ډېره مننه تھینک یو سو مچ راکه یاره چې اوبه اوس وڅښو دا والا هو جبال الګ آیو په جبال بس دوستانو دغه حال دی یاره څوک ښه وي او څوک بد وي یو خو زه د هر انسان خپل یو خپل سور دی پېښ وي که نه او خپل کار دی پېښ وي ظالم کې ګړچ دی پته ده ورته څونه ښکلی برابر شوی ماشاءالله ته هو په سړي بهار راشي نو پیسې خو خراب شی دی وروره
دوستانو دا ویډیو لکه شیر کې او بل خبره ده کنه خبره ده کنه چې قوم کم طرف ته روان دی قوم کم طرف ته روان دی قوم بس دغه خوښه راځي دغه دی روان دی مل ګاډې ګوډې دې دسمه کې واګي مل کړي ګړي بغیر د بقیدو نه کی حالات سره کې مړ دغه منګه ناس کې انجوای ده او چې سمو رونه ټول د یو رجینې نمبر را شیر کړه خپل ولې را شیر کړی جنې تا ته راځي لیونې جنې نمبر څو چاله ورکړي دا سره راشه دا مرګري دي تاسو خو خدای مسلمان لرونکي سر نه پکې تر اخره پورې دارې ګرځي دوستانو دا مرګره نه لري ورته ورنږدې کدا مرګره ډیره تاجی کوي لکه تاسو وایي ملګرو ته عادي شیطان کړ لکه انسان دا وایي نو ټول ملګري دغه شان وګوري ښه کمنټونه کوي ټول د الله شرک د الله شرک چې د خلک د عوام را پاسې مل غاډې ګوډې د چونه بقېږي بغیر د بقېدو نه کېږي ته پکې څه ووایه که نه پیغام پکې ورکړه ته پکې څه ووایه بس موږ خو اشرف خان پسې رالو او الله دې ښه ساتي الله دې نور هم کامیاب کړي او زموږ یې ډېر غټې دغه وکړو عزت راکړو او څه مسله وه هغه یې حل کړه د خیره او الله دې مشره ته پکې څه ووایه نو د ارشد خان خوا له خو موږ راغلو او زموږ یې ډېر عزت وکړو الله دې وله د دې هغه زموږ څونه عزت وکړو نو الله دې د دې نه د هغه زیات عزت وکړي او زموږ ورور بھائی دی موږ ته خبره مخکې کړه نو موږ پسه کې یو موږ څوک پسه کې حساب یې سړیا خو هغه دونه وایي چې څنګه خبره یې واورېده اجاز مطلب دا دی د دې کس یې غم وکړو د ټکټ مې کټ او د دې او پیسې مې راکړې پکې وایي دا وله ورکړئ سوه سر تاسو کوئ مې بس صحیح ده نو دونه شوه چې د دې غریب به پي هغه لین دین روان شي الله دې ورسره ښه وکړي الله دې ولله دې په زړه ډېره ورکړي ته مخامخ صحیح کا دا خو بل طرف ته اړولی یم دا وګورئ ملګرو هم دا رور کې پوه نه شو لارې کې ګډه وډه شوه کنه دلته کې هر څه بندېږي ما ته ورکړي دې خو ځان ته دې خو السلام علیکم مرګرو خیر برابرې مرګرو موږ د ارشد خان خوا ته راغلي وو دلته یو کس و د هغه په ماته شوي وه نو هغه زموږ ډېر غټ عزت وکړو او د هغه سره یې خپل چې د هغه د وس نه څه کېدل خپل هغه یې ورسره وکړو او زموږ چې کوم د وس نه کېدل موږ ورسره خپل وکړه او دا زموږ مشر دی او دوره ډېره منډه ترډه وواله او انشاءالله په ورځ دوه کې به هغه موږ پاکستان ته لیږو انشاءالله وایي چې بس که تاسې سبا لیږئ نو زه له سبا ټکټ الم که بله ورځ لیږئ نو بله ورځ بس اوس اهم شی چې دی اهم شی خروج پاتې دی بس دا خروج ورته ولګوو انشاءالله خروج بس چې پیسې جمع کړي کپیله به له خروج ولګئ او ځي به د خیره انشاءالله خپل د وطن سیل بو کې هلته کې به لاړ شي زالانه ته دا وایي ستنه دا کسان څه وایي لگال یار بھائی اب کیا بولتے ہو یہ اس کے ساتھ عطر ہے اور بخور بھی ہے پکوڑی ہاں اور ہاں دارے ګورئ ښه ودرېږئ تاسو کښېنئ ګورئ دا کسان راغلي و صحیح شو وی د جدې نه وی دا لږ په ماته ده وی دا لږ په ماته ده صحیح شو وی تاسو وله څه وکئ نو موږ وله ټکټ هر څه وکړو خو دلته یو کس ولاړو ما ته یې تیله بیله 1500 ریاله ورکړې ما یې ته 200 ورکړه وی دا دې لاړم او راوړم وله او حقه چې تله دې ورته اوس ګنټه وشو او ناست یې ورته اورې دا دې دې ته روان شوې ستاسو د مخې وی که نه 200 راوړمه
څونه ګران کار دی دا انشاءالله زه کرای وړي جو جبار له به ورکی زما پې باور نشته نو زه کرای وړي جو واو جو هم دې خدای خوشاله ګوره دا چې دی دا خدای دی ولې خوشحاله کې چې رانه وړي مونږ یې 2 غنټې دلته کېنولو 2 غنټې مونږ دلته کېنولو ملګرو او صرف په لویلو کې دا دې څه چلو په دې سره تاسو واورېدلې دا غریبانانو ته په دې ځای کې کېناستو او ښه ښکلی زبردست ګاډی ورسره و زبردست ګاډی ورسره و او لکه مطلب دا دی لاړ خو ځه کار خو دا دې سړي هسې وشو چې څنګه وله تاسو دا پیسې داخله کوي بس په سات بول مونږ ټیکټ کړی صحیح شو ځئ 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 ډېره مننه ځئ تھینک یو سو مچ ځئ دا صحیح شو ښه وایي ولیدو ملګرو دا ډېر ګران کاري نو داسې شی وکړئ چې د یو بل سره ښه کوئ په یو بل پسې خبرې مه کوئ ها